أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. سورة الشعراء 176 نمبر آیات ہے. نو دی 176 نو اخلا د 191 پوری د شعیب علیہ السلام واقعہ ذکر کیږي او دغه مضمون ثابتولو د پاره چې کوم خلک د آسماني دین او د شریعت مخالف او دشمنی وسره کړی ده، نو چې څومره دشمنی په تیزی باندې زیاته کړی دومره په تیزی سره الله تعالی هلاک کړی دي، ختم کړی دي. او د دین او د شریعت سره دشمنی کول یوازې آخرت نه بلکې د دنیا هم خرابوي او قبر هم خرابوي. دغه مضمون ثابتولو د پاره د شعیب علیه السلام واقعه ذکر کیږي او دا 9 نمبر واقعه ده په دې صورت کې. الله تعالی وی کذب اصحاب الایکه المرسلین، نسبت د دروغ کړهو خاوندانو د بڼ خپل پیغمبرانو ته. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، هغه وخت چې ورته وویل شعیب علیه السلام چې آیا تاسو نه یریږئ د الله تعالی نه چې د ګناهونه کوئ، د دین دشمنی کوئ. پته ولګېدله چې شعیب علیه السلام دغه د بڼ والا ته پیغمبر شوی وتلی و. خو مخکې تاسو دا سبقونه لوستلي دي چې شعیب علیه السلام مدین ته تللی و او مدین کې هلته دعوت ورکړی و. بیا هغه خلک په صیحې سره آسماني چغې سره یا زلزلې سره هلاک شوي دي. دلته کې ایکه ذکر شوی دی. ایکه بڼ ته ویلی کېږي، ځنګل ته. نو د دې نه اندازه لګي چې دا د شعیب علیه السلام بل قوم دی، هغه قوم نه دی، هغه ځان نه قوم و. هغه ورورولي هم هلته کې قومیز یې هم و. شعیب علیه السلام چې کله په مدین کې دعوت یې وچل او خلکو قبول نه کړ او دغه قوم هلاک شو. شعیب علیه السلام دغه ځای نه روان شو، بل ځای ته لاړ، ایکې ته لاړ، هلته کې دعوت شروع کړ. دغه خلکو هم دغه شان دغه مخالفت وکړو او د دې اکثر مفسرینو رایې دا ده چې دا ځان واقع دي، مدین والا واقع ځان ده، ایکې والا واقع ځان ده. په دې خبره باندې 2 دلایل چې دا واقع ځان ده. یو دا ده چې هلته کې په مدین کې چې کوم دی نو کوم عذاب راغلی، هغه عذاب د صیحې و، د چغې و، تیز اواز و. دې سکن کې چې کوم عذاب دی دا آسماني دا سورې راغی. د خلکو باندې الله تعالی سخته ګرمي راوسته. د ګرمۍ د وجې نه خلک په کورونو کې هم ټینګېدی نه شو، بار هم ټینګېدی نه شو، هیبت اخیستي وو. په دې کې یو ځنګل کې یو ورېځ راله او سوری جوړ کړو. د ټولو خلکو دغه سوري طرف ته منډې کړې. د سوري ته چې څنګه دوی ورله او سوري نه ورلاندې وتل، نو د اسمان نه به دغه ورېځ کې د اسمانه طرف نه پې غور راورېدو او د خلک ټول وسېزه ختمې کړو. نو د عذاب د دې انداز نه پته لګي چې دا خلک نور دی، دا مدین والا خلک نه دی. مخکې چې د مدین والا کومه واقعه ذکر شوې ده، نو هلته کې اخوهم ذکر کړی ده چې د مدین والا خلک د شعیب علیه السلام وروڼه وو، دی نسبي ورور وو. دې ذکر کې د اخ لفظ نه دی راغلی چې د ورورولۍ خبره پکې نشته دی. د دې وجې نه چې دغه وایکې والا خلک د شعیب علیه السلام قومیز هم نه دي، دا نور خلک دي. الله تعالی وایي کذب اصحاب الایکة، نسبت د دروغ کړهو خاوندانو د بڼ المرسلین پیغمبرانو ته. دغه سوالات مخکې تر شوي دي چې دا خو د یو پیغمبر مخالفت و، مرسلین جمع ده چې د ډېرو پیغمبران مخالفت یې کړی دی. نو جوابونه مخکې تر شوي دي چې د یو پیغمبر مخالفت د ټولو پیغمبران مخالفت شمارلی کېږي. اذ قال لهم، هغه وخت چې ورته وویل شعیب علیه السلام الا تتقون، آیا تاسو نه یریږئ د الله تعالی نه چې د الله تعالی د نافرمانۍ باندې اخته یئ، نو الله نه یریږئ چې صبر سره کوي. د شعیب علیه السلام د غونډ بیان خلاصه 15 جملو کې ذکر شوی د بشان د مخکینو واقعاتو. انی لکم رسول امین، یقینا زه ستاسو دپاره پیغمبر یم، امین امانتدار یم. حق مخکینۍ خبره ده چې کوم څه درته ویم نو دا رسول یم، الله راته ویلي، ذمواري ده، د خپله طرفه نه یم لګیا. او امین یم، امانتدار یم، کوم څه چې راته ویلي هم حق شانې خبره ته کوم نه کمې شته پکې نه پکې زیاتې شته، پوره امانت. فاتقوا الله، نو د الله نه ویرېږئ، واطیعون، زما تابعداري وکړئ. وما اسألکم علیه من اجر ان اجري الا علی رب العالمین، زه نه غواړم ستاسو نه په دې باندې هېڅ قسم مزدوري او نه دی اجر زما بدله زما مگر په رب د مخلوقاتو باندې ده. دا مضمون د اخلاص شو
چې زما کار مکمل د اخلاص دی، هیڅ لالچ پکې نشته دی، او دومره د اخلاص نه ډکه خبره پکار ده چې تاسې واورئ. د مطلب شو دغه مضامین مخکې تیر شوي دي. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تاسې پوره کوئ پیمانه او تاسې مه کېږئ د کمي کوونکو نه، چې د چا سم په کم حق باندې څومره حق باندې خبره کړي هغې نه څه شی کموئ مه، بغلا باندې کموئ مه. داسې پته لګي دې ځګین کې چې د شعیب علیه السلام دا قوم چې کوم دی د اصحاب الایکې والا، نو د شرک او د کفر سره دوی تجارت هم کاوه، او تجارت کې به خلکو سره ناب طور کې کمیان زیاته ټګیانې به کولې، د ډېرې پیسې را جمع کولو په خاطر باندې به ټګیانې کولې، ناب طور کې به غداریانې دوکې کولې. نو شعیب علیه السلام ورته وویل چې تاسو پیمانه پوره کوئ او د کمی کوونکو نه مه جوړېږئ چې په ناب کې کمی وکړئ. وزنوا بالقسطاس المستقیم، تاسو تول کوئ په هغه تله سیده باندې، سیده تله باندې تول کوئ چې کږه نه چل پکې نه پټ. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، تاسو مه کموئ د خلکو نه شی نه د هغې چې کوم خلکو سم په کوم شي باندې خبره کړې ده چې دومره مقدار دومره پیسې، خو مقه مقدار ورته حواله کوئ، هغې کې اوس کمې مه کوئ. لکه اوس هم دغه دې څیز کې تجارت په خبره کې ډېر زیات مسالې روانې دي چې په څیز باندې بیا وزن یو شان لیکلی او هغې وزن به د هغې نه کمي. فرض کړو یو بوجۍ وزن یې 40 کیلو لیکلی نو هغه به 38 35 وي، داسې کته وي، دغسې حال د ډبو وي. نو شرعي حکم دا ده چې کوم خلکو سم په کوم څیز باندې خبره کړې ده چې دومره دی، نو ما قصیز به بیا پوره کړي، د هغې نه به کمې نه. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تاسې مه ګرځئ په ځمکه کې ورانۍ کوونکي. فساد او ورانۍ دغه شی ده چې د خلکو دنیا هم خرابه شي او خلکو دین دپاره هم مسلې پیدا کړي. دا دواړه چې کوم دی د فساد لوړ قسمونه دي. په دې اولنې د روحاني فساد ویل کېږي چې کله د دین دشمن شي او د دین خلاف نشریات او بغاوتونه راپورته شي، او دا دویم چې کوم دی نو جسمانی فساد دی چې کله مالی لحاظ باندې او د امن او د سکون په خاطر باندې مالی طور باندې مشکلات پیدا شي، دا هم د فساد دویم قسم شو. واتقوا الذي ويرګي د حق ذات نه خلقکم چې تاسو پیدا کړی والجبلة الاولین او مخلوق اولنې، تاسو نه مخکې څومره مخلوقات تر شوي دي ټولې پیدا کړي دي، ټول خالق دی، یعنی لوی ذات دی، د لوی صفتونو مالک دی. نو دا د شعیب علیه السلام د دعوت خلاصه شو، 15 جملو کې مکمل شو. اخوا د قوم اعتراضات او د هغې خبرې ذکر کیږي. قالو نو د قوم یې وویل انما انت من المسحرین، یقینا تر جادو کړی شوی یې، یعنې په تا باندې جادو شوی دی، دا خبرې دروغونه دي. قوم یې ورته وویل چې ګوره دا د عقلمندو خبرې ځکه نه دي چې خلک دوکې دې دپاره کوي چې ډېر مال لا جمع کړي، مالداره شي، او د تر مالدارۍ هم خلاف وي چې بس دوکې خلکو سره مه کوئ، مال ته مه وهئ چې مالداره نه شي، پته لګي چې دا خو د خیرتۍ خبره ویل نه ده دوی ویل. دغه شان ده کې دوی ویل دا زموږ خپل مال دی، که چا سره به څه لوبې هم کوو نو بس د خپل مال مالکان یو که نه، او د خپلو مالونو کې ته موږ منې کړه چې دا مه کوئ هغه مه کوئ، نو معلومېږي دا چې دا خبره ویل هم صحیح نه ده. نو ویل داسې اندازه دا جادو علامات چې ستا خبرې ګډې وړې دي. وما انت الا بشر مثلنا، او دویم اعتراض دا و چې نه یې ته مګر انسان یې زموږ په شان ته کې. دوی دا دعوه لرله چې پیغمبر انسان نه وي، فرشته وي، او ته انسان یې زموږ شان ضروریات لري، مجبورۍ لري، کمزورۍ لري، انساني کمی کمزورۍ چې نو پته ولګېدله چې پیغمبر خو نه وي، ځکه پیغمبر انسان نه وي. دا یو ناجایز دعوه وه چې دوی ثابتوله چې انسان پیغمبر نه وي. حالانکه څومره پیغمبران چې مخکې راغلي وو د آدم علیه السلام نه راونیسه دغه زمانې پورې ټول انسانانو، د هېچا هم پکې اختلاف نه و، لیکن دوی یو بل ناجایز دعوه راونیوله چې ته انسان او انسان پیغمبر کېدی نه شي. وان نظنک لمن الکاذبین، یقینا موږ ګمان کوو په تا باندې د دروغجنو خلکو چې خبرې دي دروغ دي. نو دې ذکر کې د شعیب علیه السلام د بیان نه وروسته په ده باندې 3 اعتراضات وشو. فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين، تراو غرزاو په موږ باندې یوه ټوټه د اسمان نه که ته د رښتونو نه یې. نو دا مطالبه د عذاب شو چې موږ خو ستا خبره نه اورو، که ته واقعي پیغمبر یې په دې اسماني دین باندې اسماني دین او شریعت د مخالفت په وجه باندې عذاب راځي، دغه عذاب را باندې راوله او داسې یې راوله چې اسمان نه باندې غټ ټوټه راواچوه، اسمان را باندې رامات کړه، جوشې را باندې راوغورځېږي. نو بس پته به ولګي چې یاره ته پیغمبر او موږ چې یو نو
د دغه سر نافرمانی په وجه باندې عذاب راغی. اصل کې دا دوی ډیره مبالغه کوله په دې خبره کې چې یاره ته دروغجنې مبالغه کوله نو اسمان را باندې راوړته. قال نو شعیب علیه السلام ورته وویل ربي اعلم بما تعملون زما رب ښه پوهېږي په هغه کارونه باندې چې تاسو یې کوئ. دا هغې تفصیلي سوالات او یو ناشنا انداز باندې مختصر جواب دی ډېر جامع جواب ټول سوالات را جمع کړي دي. د جواب خلاصه دا ستاسو کارونه الله پیژني نو چې الله ستاسو کارونه پیژني نو هغې ته چې کومه سزا پکار ده هغه سزا هم الله پیژني چې کومه سزا ولا پکار ده. او چونکې ستاسو جرایم د الله تعالی د دین په مقابله کې دي نو په دې وجه باندې چې الله تعالی ستاسو جرمونه پیژني داسې په دې باندې پوهېږي چې سزا ولا څه پکار ده او کله پکار ده کم ټایم کې پکار ده. نو جواب یې دا شو چې اسمان ټوټه راغورځول دا مې په اختیار کې نه دي په دې هم نه پوهېږم چې تاسو د کوم جرم دی نو تاسو د کوم عذاب کوم قسم عذاب مستحق یې په دې هم نه پوهېږم. دا ټولې خبرې الله ته حواله دي چې تاسو باندې د کوم عذاب راشي کله دې راشي نو دا الله پې پوهېږي الله یې شي. زه نه عذاب راوستی شم نه په عذاب باندې پوهېږم چې کوم عذاب پکار دی او څه طریقه باندې پکار دی. لہذا د خبرې الله ته حواله لري زما سره اختیارات نشته دا مطلب یې شو. فکذبوه نو دروغجن یې وګاڼو یا نسبت د دروغ یې ورته وکړو فاخذهم نو ونیو دوی لره عذاب یوم الظله عذاب د ورځې د سایې ورځې والا عذاب ونیول او سایې ورځې والا عذاب داسې و چې بس ورځ راله اسمان نه او دوی ګرمۍ لیونې کړي دغې نه مخکې سخته ګرمي وه او دوی د ګرمۍ د وجې نه په کورونو کې هم ټینګېدی نه شو بهر هم ټینګېدی نه شو سخته پې وه چې کله یې ورځ ولې د ورځ د منډې کړلې په ځنګل کې وه خیال دا و چې د سوري لاندې به یې لږ ارام حاصل کړو چې دغه ورځ نه پې غور راورېده. انه کان عذاب یوم عظیم یقینا دا و عذاب د ورځې لوی د لوی ورځې د عذاب یو نمونه وه چې په دې باندې راله. ان فی ذلک یقینا په دې واقعه کې لآیة خامخا نښه ده څه شي نښه ده د دې خبرې نښه ده چې د آسماني دین مخالفت کولو په وجه باندې د انسان دنیا هم خرابېږي دنیاوي ژوند هم خاورېري کېږي ترقي نوم هم به خوله اخیستلی نه شي او آخرت هم خرابېږي. وما كان اکثرهم مؤمنین او نه دي اکثر د دوی نه مؤمنان. نو دې قسم مضمون د تخویب دنیاوي ویلی کېږي چې د دین د مخالفت په وجه باندې دنیا هم خرابېږي. وان ربک یقینا رب ستا لهو العزیز الرحیم خامخ غالب او رحم والا دی. نو دغه عزیز کی اشاره شو دې خبرې ته چې هیڅ یو مجرم د الله تعالی د قبضې نه بار کېدی نه شي ځان بچ کولی نه شي. الله غالب دی او مهربانه دی. نو ترغیب شو توبې ته چې هر څوک توبه وباسي توبې دروازې کولاو دی الله یې معاف کوي.